پېښور کې چې کله موږ دورې حدیث کول اخري زه اکثر د ملګرو ته بیانوم نو هغه د افغانستان او دلته پاکستان کې انیشیټیو خپل حاصله کړې وه دې پېښور کې تقریبا 12 کال هغه ډکیت پاتې شوی و ډاکو غټ ډاکو ما دې بیا قیسې کله کولې دورې حدیث کې ما سره یو ځای خوا ته یو ځای زما د هغه سره بستره وه نو هغه ما ته خپله قیسه شروع کړل ما ورته ویل ته څنګه راغلې دې طرف ته دین طرف ته څنګه راغلې ما ته ویل چې د دنیا په سر باندې ما یوه ګناه نه ده پرېښې چې ما نه ده کړې د دنیا په سر داسې ګناه نشته چې ما نه ده کړې وی د قتلون ویل چې حساب نه معلوم ویل د زناګانو نعوذ بالله د شرابونو هر ګناه ما کړې ده ویل زه راغلی څنګه دین ته یې ویل بس الله را باندې رحم کړی خو یو خبره ده ویل یو خبره چې ما د دین طرف ته ولې راغلی ویل ویل کېدای شي دا وجه چې ما په دغه ډاکې به مې کولې ډاکې او داسې ټیم په ما باندې راغلی و چې پیسې دومره اخېدو که په زور باندې مې د خلکو نه بدې بدې ومې اخیستلې په یو ټیم باندې ما سره کله $2 लाख ما سره سو $2 लाख دا ما سره سو دی دا یو کار مې کړی چې ملګري مې کورکونه مې ډېر زیات و خلک به راتله کوم ډاکوان باکوان چې یو ما مونځ نه دی قضا کړی ویل ما مونځ نه یې پرېښی چېرته او بل ویل دا کار کړی چې په روژه کې ما روژه چېرته نه خوړلې چې نورو ډاکوانو ملګرو به راسره ملنډې مې کولې دې ته وګوره د شیخ د ځان یې بزر جوړ کړی ډاکې هم کوي څه کې مونځونه هم کېږي ویل په رمضان کې به هغې رال ښه به مې ورله تیارې مو کړو خوراک به مې ورله تیار کړل هر څه مې ورله تیار چرګان مې ورته کېښوده په رمضان کې ما به نه خواړه ویل ما ته چې ولې ما ورته چې زه روژه مې ښه عادت ته وسو ګوره شیخ زوی ته ځان یې شیخ جوړ کړی ډاکې هم کې څنګه روژې مې دي ویل ما چې دا زما ضمیر نه مني چې زه روژه ماته کړم ما ورته حدیث وی چې نبي صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی ویل یا رسول الله فلانی سړی غلا کوي او لمونځ هم کوي لمونځونه خو د هغې لمونځونه وکړه نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زر دی چې دا لمونځ به منع کړي ځکه دا د قرآن فیصله ده که ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر لمونځ سړی د فحاشۍ د منکراتو نه منع کوي خو چې صحیح لمونځ وي ما ورته ویل مال کېدای شي دغه وجه ده عرض مې هغه ما ته ویلو د دنیا په سر چې کومه ګناه نه ما کړې که نه نو زه ته قسم خورم چې ما ته خوشحالي نه مېلاو شوې زما راړه به تنګ وویل یو پیر ویل راغلی ویل حیات آباد کې ویل بنګله وه پیسې هم ډېر راسره سوي رالم هلته و د لاهور نه رالم بعضې خبرې څه پوهېږي هغه څه ته نه شم کولی رالم ویل ټیم را باندې نه پاس کېده نو ویل ما شراب مې وڅښله او ځان ته مې ګاڼه ولګوله ګېټه 2 ګېټه نشه ولاړه راپاڅېدم ویل ما ویل چې اوس څه کېده راخپاسه کېده په څه شي خوشحالې راووتم مالګې سټېډیم ته رالم چې پېښوري کوم ځای ته مې خلک بم راته ټول په دې ونه ډېر پاس کاوه یو والې بل والې دلته کلاشینکوف به راسوي لیسنسي اسلحې راسوي چا راته څه ویلې نه شو ویل ویل بیا زه لاړم افغانستان ته دلته هغه مفروض شو بس الله زما هدایت نصیب کړی و نو ویل او کور خاندان خلک راسره ټول ورانو زه یوازې وم ټول خاندان راسره ورانه کړې وه ورور مې و قاري هغه ویل چې موږ په شرمون وشرموي راته څه کوې دا کار خو څه مناسب نه دی زه په افغانستان کې هلته مو اوږدو د شپې د شپې اوږدو مو الله جل چا هدایت نصیب بس خوب مې لیده خوب مې لیده ویل په خوب کې قیامت قایم شوی قیامت قایم شوی ډېره سخته ورځ ده ګرمي ډېره زیاته وي انتهي نبي کریم په هغه ډېره سخته ده وګوره مو دلته شوټینګ کېدلی هلته منور هم راښکته شوي پر بڼ هم خلک ولاړي ډېره سخته وه خو خپل اشنا حالت ویل په دې کې زما نوم یو هغه شېدې ته راشي چې کله زه مخامخ شوم ویل ډېر انسان نه څه وده کوم چې ښه دا څه دی دا خو فورا بوځئ اجازه وکړه دا خو فورا بوځئ نو حالت خو ډېر سخت ده قوم ده زه روان کړم ویل په دغه ټیم کې ما چغې والې زه راهیر شو چې راهیر شوم دومره سخته را باندې تېره شوې چې زما په دې کپړو کې یو ځای وچم نه ټولې نه خولې بهېدلې وې دومره سخته را باندې تېره شوې وه کېناستم او سلام نه برابرېدله ساله مې ورور ته وویل چې ځه چې ځو ما ته چېرته یې ځای وښی و چې دغه دی د دین سره لږ اشنا شم او توبه زه وباسم هغه ورور زما چې و نو د ډېر خوشحالۍ د وجې نه یې وژړل ما زما ورور او توبه ایستل او ډېر عجیب کار دی راغلو زه پېښور ته راغلو هلته
زموږ استاد محترم شیخ حمید الله حفظه الله تعالی حفاظت وکړي دغه دور تفسیر شروع د رمضان د مخکې هغه یومې شروع کوله نو دغه ډالۍ راوستم پېښور کچ ته چې راوستم هلته ماچو خپلې راسني ویل ما ته چې دلته کېنه لږ درس ووایي کړه دې ولګېده چې ښه ښه کړه دې ونه لګېده بس بیا به ځي زه هلته کېناستم درس شروع دی تا ویل چې که دې شیخ ته چا په غوږ کې ویلي چې داسې قسم سړی راغلی دی داسې باش شروع کړو چې هغه بلکل زما مطالب دا هدایت الله نصیب پېښنده باس یې وویل زما اړه بس ولګېد ما چې دا ډېر ټیک دی دا ښځې دی زموږ مې راته ویل چې دلته خو دا خو طلبا دي او دې خو د ځمکې خوبونه کوي دلته او چېرته لوبیا خوړلې چېرته دال خوړلې کمزوری خوراکي نو ته خو سیو په بډانو باندې په چرګانو عادت شوې په ډوډونو باندې عادت شوې ته خو دلته ډېر نشي تېرولې خو داسې وکړو چې هوټل کې به کمره والو پیسې خو ستاسې هم ډېر ښې دي کمره او هوټل کې والو نو زه راځې به ما ورته چې دا خبره دې هم ټیک وکړه په هوټل کې هم کمره واخیستله په 2000 روپۍ باندې هغه ټایم کې 2000 روپۍ ډېر غټ شوی 2000 روپۍ باندې کمره واخیستله ښه مزهداره ویل شپه به لا پکې کړې ده چې درس هم وکړو ویل ما ورور ته ویل چې زه را یوه شپه کوم دلته هسې اندازه خو به ولګوم که نه دلته څه اطمینان شته که نشته دی ویل ما ویل چې بس ټیک ده ماښام تېر شو ماسخوتن تېر شو ویل ما به دا 8 ګولۍ لري 8 ګولۍ د خوب دا به ما خوړلې ویل 8 ګولۍ به ما د خوب خوړلې خوب به نه راته مخکې او په دغه شپه چې څنګه ماسخوتن منځو شو خلک طلبا وروسته پرېوتل زه چې څنګه بسترې ته ورسېدم ځان خبر شوم نه مې څه اوده ومه ګولۍ مولۍ نه پاتې وي همداسې اوده ومه داسې ډوب خوب مې کړی چې ما چېرته په ژوند کې داسې خوب نه و کړی سهار له راپاڅېدم زړه مې چې پاک پاک دی ما ورته ویل چې بیډونه میډونه پرېږده دا خو په ژوندي دي جنت دی دا دی هغه ملګری داسې تقوا او پرهیزګاري ول الله نصیب کړه زه ما سره خپل ما سره نږدې و کله کله به د ژمي موسم و سخت یخنۍ کې درېیم چت بره بل چت نه و درېیم چت ته به موږ بره وخت د دې بار ته په 2 بجې د شپې 2 بجې د شپې په هغه یخ پش باندې ولاړ و مانځه باندې او چغې مې والې جوړل وې ما به ورته ولې ډېر غلطیانې مې کړې چې الله ویل معاف کړي ما پکې نه کړي ماله الله باندې چې دونه هدایت یې ته نصیب کړی دی انشاءالله الله باندې معاف کړي جوړل مې سخت مې چغې والې د هغه ماتې ویله په قسم سره خبره را دې اوږده شوه په قسم سره مې زه ته قسم کوم چې کوم قسم قسم مې زه درته کومه چې د الله د دین نه علاوه بل ځای کې اطمینان نشته دی خو دې خلکو ته پته نشته دی دې خلکو ته معلومات نشي چې د الله دین کې څومره خوند دی مزه نه پکې خو دا خو هغه چاته میلاویږي چې کوم سړی خو د خوند حاصل کړي که نه خوند حاصلولو کوشش وکړي که نه چې چا د حاصلولو کوشش نه دی کړی څه به ورته میلاو شي دارس مې دا اوس وروڼو چې خلک په دې غوږونو باندې ګانې اوري د دې لپاره چې ما ته اطمینان سکون میلاو شي قسم دی که په دې کې سکون شته دی دا د قرآن سکون نه دی اورېدلی د قرآن اطمینان تا نه دی حاصل کړی